أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو پښتنو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د کراچي د 20 جنوري بعد زموږ د PTF ډېر ذمهواره غړی علمزیر خان مسعود پولیسو اوچت کړي، په جیلي FIR یې بیا پر کار کړي. هغه ټول ستاسو د مخه دي چې بیا موږ درنه ورکړه، بیا موږ احتجاج وکړي او د هغه څه مخکې څو ورځې مخکې زموږ د PTM ښه درې ذمهواره ملګري اختر، اکرام او د احسان الله دا هم په جیل کې وو، د دوی خلاف هم هغه جیلي FIR-ونه کټ شوي وو. نو موږ درنې 19 ورځې درنه ورکړه، احتجاج مو وکړي. پس له هغې بیا د پیپلز پارټي ذمهواره صوبایي وزیر جلخان نجات ناصر حسین شاه راغی چې د علمزي په حواله یې دا وویل چې د ده کیس د زموږ وکیلان پرې کوي دغه کیس. او دویمه خبره دا چې د دې بعد به د PTM د یوه کارکون خلاف کاروایي نه کېږي. او د دې سره ورسره زموږ د کراچي په ډېرو ملګرو پسې تقریبا 50 ته قریب ملګرو پسې جیلي FIR-ونه کاټ شوي دي چې مختلف مقدمات په هغه کې د غدارۍ، په هغه کې د دهشتګردۍ د دې لګېدلي دي. نو د هغه درنې بعد موږ مسلسل بیا خپله قانوني کاروایي به مخه اخیستې. زموږ وکیلان پیشېږي و APC کورټ ته تقریبا په میاشت کې 2-3 پیشیانې کېږي، هم د اختر، د دوزي اکرام، د احسان الله او هم د علمزیر ده. نو بله ورځ په APC عدالت کې د علمزیر د ضمانت کوم چې درخواست و هغه ریجکټ شو، مسترده یې کړي. بیا زموږ وکیلان راپورته شو په آیي کورټ کې د دې پټیشن جمع کړي چې د ضمانت درخواست یې ولګاوه. هغه پر 19 تاریخه د هغه پیشي وه، په 19 تاریخه باندې بیا 24 تاریخه غالبا 24 تاریخه ورکړو. دغسې د اختر، د اکرام او د احسان الله هم تاریخ پر تاریخ اوس قانوني طور موږ ته وکیلان دا وایي چې 3 میاشتې چې دهشتګردۍ او د غدارۍ مقدمې په چا چې الزامونه لګېدلي، 3 میاشتې د دوی ترتیب روان وي. اوس 3 میاشتې پرس د اختر دا د 3 میاشتې واوښتو. عجبه خبره دا ده چې تر نن ورځې پورې جج بار هغه آیو ته وایي چې تاسو دا کوم الزامونه لګولي دي د دې ثبوتونه راوړئ، مګر تر اوسه پورې آیو هغه ثبوتونه نه دي وروړي. بله ورځ چې د علمزي پیشي هم وه، ثبوتونه یې ځینې وغوښتو. دوی د علمزي هغه ویډیو چې پر 20 تاریخه د په کومه جلسه کې تقریر کړی و د نقیب شهید د برسي په جلسه کې، هغه جج خپل ورته وویل چې دا خو نو په دې کې کومه هغه خبره ده چې په دې کې سپي دغه دومره غټې دپې لګولي دي. نو بیا هغه آیو راولاړ شو، نورې زړې ویډیو کلیپونه یې د علمزیر د جوړ کړي و، هغه یې ورته پیش کړو چې پر هغه بیا زموږ وکیلانو دا ابجکشن وکړي چې دا د دې کیس سره د دې FIR سره هېڅ تعلق نه لري. خو بهرحال خالي خبره دلته د ریاستي ادارو نه ده، د موږ سره دلته ججان، د موږ سره پولیس آیو، دا ټول هغه عربي استعمالوي چې هغه ګوا انصاف نه دی. نو په دې حواله باندې بله ورځ زموږ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور خان هم دا پوسټ جاري کړی و چې پر 21 تاریخه د اتوار په ورځ به تر 4 بجې پر پرس کلب باندې د کراچي PTM لخوا یو احتجاجي مظاهره کېږي. هغه په دغه حواله کېږي دا مظاهره موږ د سند ګورنمنټ په خلاف هم کوو چې دوی د موږ سره کومې وعدې کړي وي، پر هغه وعدو نه خېږي. هغه د جج د رویې خلاف یې کوو، هغه د پولیسو د آیو د رویې خلاف یې کوو چې هېڅ شی نشته، د هغه باوجود پیشي پر پیشي، تاریخ پر تاریخ باندې. نو موږ د کراچي نن زموږ چې کومه د اگزیکټیو کومه کمیټې د هغه میټینګ موږ وکړي، په هغه کې د هغه فیصلې موږ تایید وکړي. کوم چې منظور خان بله ورځ پوسټ لګولی و چې پر 21 تاریخه به زموږ مظاهره وي. نو دا مظاهره به انشاءالله ډېره غټه مظاهره وي. پر 21 تاریخه د اتوار په ورځ فکس پر 2:30 بجې به موږ د مالک هغه هوټل و مخ ته راجمع کېږو. د دې
دې ته به د ریلۍ په شکل کې وځو او پریس کلب کراچي ته به ځان رسو چې هلته 4 بجې به زموږ مظاهره شروع کېږي. کوم چې د لیرې د کراچي د نورو علاقو ملګري دي هغه و سوراب ګوټ مالک هغه هوټل ته ځان نشي را رسولی، نو د هغو څخه زموږ دا خواست دي چې هغه دې 4 بجو ته پریس کلب کراچي ته ځان را ورسوي او په ښه غټ تعداد د اتوار ورځ ده، د چټۍ ورځ ده، د ټولو پښتنو سره موږ په د هغه تعلق د هرې سیاسي پارټۍ سره وي، د هر فکر سره وي، خو موږ د کراچي و ټولو پښتنو ته دا خواست کوو چې په دغه احتجاجي مظاهره کې د موږ سره شرکت وکړي. ولې دا احتجاجي مظاهره د علمزیب دپاره ده، د اختر دپاره ده، د احسان دپاره ده، د اکرام دپاره ده. علمزیب هغه انسان دی چې د ټولو مظلومو پښتنو غم یې اخیستی وي، نن دی پخپله په جیل کې ناست وي. نو د کراچي د ټولو پښتنو سره موږ په اخر کې یو وار بیا دا خواست کوو چې دوی دې په غټ تعداد په دې مظاهره کې د موږ سره شرکت وکړي او د وطن دوستۍ ثبوت یې ورکړي. نو زه په اخر کې یو وار بیا د کراچي و ټولو پښتنو و ټولو سیاسي پارټیانو چې د هغه کې هر پښتون دی هغو څخه موږ خواست کوو چې په 2:30 بجو ته د مالک هغه هوټل ته ځان را ورسي. د دا دسه به موږ د یو غټې ریلۍ په شکل کې انشاءالله په پریس کلب ته روانېږو او هغه ملګري چې کوم سوراب ګوټ ته ځان نشي را رسوی هغه د 4 بجو ته پریس کلب ته ځان را ورسي او په دې مظاهره کې د موږ سره شرکت وکړي. نو ډېره مننه، کور مو ودان.